وقل جاء الحق وراغ قرآن وذاق الباطل او لار باطل ذا حق بنور شو چې قرآن راشي نو باطل ختم بل څه قرآن باطل ختميږي نه. تاسو لوستي په سورۃ ابراهیم کې کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې او باطل خلق تیارون بيد قرآن نه تیاری ختميږي نه دارنګ بيد قرآن نه باطل ختميږي نه. کته ته هر کتاب وې کنه بخاری او رجل بیان کا او بخاری ته نه ختميږي مسلم شریف شروع کنه په قرآن به ختميږي. د دې وجه نه عوام ته قرآن نه تیاری په عوامو کې مداوت للشي. وقل جاء الحق وراء القرآن الله باطل ان الباطل كان زهوقا لیکن باطل دی ختمی دون کی. لیک صورت انبیاء ورتا سو چپارتا ورتا سما سپارا آیت نمبر 18 بل نقول بالحق على باطل بلکہ اخلاص من حق باطل لا فادماؤ مختم کتاب باطل دا حق ولگی باطل ختم فاذا هو ذاك ناسا باطل ختم دے دا حق غشی دا قرآن دلال پہ شروع کی نو دم غویلے کیگی سر ماتول تا دماغ راو باسی نو دا باطل دماغ راو باسی نو چی دماغ راو باسی نو مرشی کنا نو بید قرآن ختم ولکم العلماء تحتیم دارنگی صورت سباو گرتا سو آتا کہ وہ بلتا زبانی بیوے دی. آیت نمبر 48 قل ان ربی یکتب بالحق وایت رضما اولی فحق بان باطل حق قرآن دا قرآن غش و تولا گئی اور باطل سر ختم کی. اللہ ملغوب پورے پپٹو بانے قل جاء الحق وارا قرآن وما ود الباطل اجور بنشی باطل بس چی قرآن شروع بیا باطل نجوی وما وعید انبوا پتراشی چی کم پا قرآن لرشی بیانش راتے و قرآن نا بغیر باطل ختمی دے دیشی. تو قرآن درسون عام کئی خانہ عوام تا سنچ نبی اسلام قرآن درسون کو صحابہ بکلاو قبل کتاب نو نصر کو انا نحوی انا منطق انا فلسفی انا علمانی شمو دکا قرآن شنور علوم کے وہ کا خیر ہے قرآن اول وایا. وقل جاء الحق وراء القرآن وذاق الباطل او لار دا بنور سے باطل یہ باطل دے بنور کی دن کے وہ بیا تری قرآن تو نزل قرآن ارالی گم قرآن آگا چاگا شفا دا علاج دے رحمت فرمان ان کو ولا ذو ظالمین زیادہ قرآن ظالمان لبیر تاوانا. قرآن کریم شفا دا دسی شی الہ مرضون دو قسم دی یو مرض روحانی یو مرض جسمانی. روحانی علاجوں کو معلوم دے تسینہ کے کم وقت ترجو شفا لما فی صدور صورت یونس آیت نمبر 57 کے شفا لما فی صدور پسینوں کے مرضون شرک و بدعات بغیرتی لالچ بیحیائی دا ټول سینې امراض دي دا په قرآن ختميږي. او جسمانی مرضونو لپاره دا قرآن کریم علاج دی.